इस्माइल अलैहिस्सलाम چې کله پیدا شو نو ابراهيم عليه السلام ته الله پاک فرمایي چې ابراهيم عليه السلام خپل فضا خپل بیبي او دا تاسو چې حضرت اسماعیل نے دی په مکه کې پرې حضرت ابراهيم عليه السلام کې الله پاک کو پیغمبر او خلیل او دوست ملګری ابراهيم عليه السلام دې الله پاک حکم ومنو او حضرت بیبي هاجرہ او حضرت اسماعیل علیہ السلام په مکه کې پرېو دا فصل چې دلته د خوراک سکات سے انتظام نو دی او انتظام نو لیکن چې الله حکم ابراهيم علیہ السلام باندې باندې عمل کې بیا چې کله حضرت اسماعیل علیہ السلام تکي شو د خوراک سکات سے انتظام نو بیبی هاجرہ او تمنډي وکړي او الله پر رحم وکړو چې کوم دې حضرت اسماعیل علیہ السلام کو هغه الله پاک د زمزم دی او انتظام هغه نه وبناو او حضرت بیبی هاجرہ کوي زمزم ودرېږي هغه به هغه تا ودرېږي اسماعیل علیہ السلام خپل کا ژوند تیرو یمن کې یو خلق پاتې کېدو یو قوم هغه قوم ته ویل کېږي بنو جرهم هغه بنو جرهم خلق چې کوم ډېر روان کړل هغه یمن والا خلکو دې خپل علاقې نه وباسي او دې په مسافرۍ باندې روان شو علاقې په خپل هجرت یو نو دی تل تر دې پورې چې دیتا حضرت اسماعیل علیہ السلام او د دې مور سره ملاقات شي نو دی ورته په تکل ته مکه کې پاتې کېږي مناسب یاسي خیر د اسلامو چې پاتې کېدو سه انتظام کې صدق پاتې کېږي وخت یې دو چې حضرت اسماعیل علیہ السلام بنو جرهم په دې قبیله کې مادم وو وعده وسره مش لیکن دا جرهم والا خلق چې کوم دا ډېر مان شهادت خلق او فسادي خلق حضرت اسماعیل علیہ السلام بیا 130 کاله په عمر کې د دنیا نه لاړ اسماعیل علیہ السلام د بیت الله شریف خدمت وکړو او بیا ورسته د هغه سپي د بیت الله شریف خدمت وکړو دا سلسله دا ماشاءالله بیا دا جرهم ولګي د اسماعیل علیہ السلام کی بچو سره جګړې وکړي او دا سره جګړې وکړي او جرهم غالب راغل او اسماعیل علیہ السلام دا اولاد د مکې نه وباس اسماعیل علیہ السلام دا بچی اولاد د مکې نه وبدل لیکن پاترا کو کی بیا پاتې کېدل دي شور او پاترا کو کی پاتې کېدل بیا دا شان وخت یې دو جرهم کو ظالم کو زیاده به کو ظلم به کو خلق سره وای ناروا سلوک کو عرب قبیله چې څومره اطراف کې پراته دي یمن کې داخله علاوه هغه ټول چې کله دا وکړي چې جرهم د خپل بدمعشینا صبري کنا نو هغه قبیله او چدي شي او جرهم د دې مکه نه مار بس جرهم لا دا شان وخت دو رسول الله صلی الله علیه وسلم دیکھو حضرت عبد المطلب اللہ پاک بیا آخری زمانہ کی پیدا جرهم چکر دا مکب نے خودنا نو دی سلو چا زمزم دا وبچ کمزین راوتی آغا وی بندی کر او دا شان ترتیب و سرو چه سر زمزم دا یوبو نام نشان هم دے آغا بالکل ختم کر چه سوک دا دینا پیدا نا آسی دے چه سمرا گن بنا سمرا شدونو آتول پاگی ما نواچوان
چې چا د دې کوئی پته نه او مکه یې په بدلا عبد المطلب چې کله آخر زمانه کې الله پاک پیدا کو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم کو نو دې اوسر خوب کې دایری چې خوب کې اور د سووي عبد المطلب تدا زانو کا طیبہ وکلا نو دې ورته په خوب کې وای وما طیبہ وما ادري ما طیبہ زخونه په جنم طیبہ څه ده بیا دا شاد بلش په باندې دی خوب دی نو په خوب کې ورته سووي چې عبد المطلب کوه وکړه نو دی ورته یو ما ادري البئر زه کوه نه پیژنم کوم ځای کې وکړه کوم کوه وکړه دا ځان مسلسل دی خوبونه یې تر دې پورې چې پنځم شپه کې د چې کله خوب وری نو په خوب کې ورته وایي چې عبد المطلب د بیری زمزم وکړه دیو تو یو ما ادري بیر زمزم خو نه پیژنه دا څه دی ما زمزم نه پیژنه نو خوب کې ورته دا ویل شو چې بیر زمزم هغه وګړي چې دا غینه حاجانو ته پیدا رسي او هغه اسکی او دا وګړو درې دوه عالم ندي خطو دوه عالم ندي او د دې پلان دې کې نشانونه دي تاسو ورشه او هغه به وګړي عبد المطلب نو چې خدا دا قابنا دې الله اور دې او دې کې خو خپل طرف نه کمې زیاتې نشم کولای لیکن کومه مسلسل یې دا خپل قبيله راځم کړه او دې دې دستاسو کوته نو زما دا دې وکړم دی ورته یار زموږ په غلط من تا دې جهاد شروع کولای چې دا دې وکړم اور پدې کې وسه په موږ خپل مرزه باندې سرګام نه کړ عبد المطلب ورته چې موږ اعظم ته خپل مرزه باندې راځو نه کو لیکن زه مسلسل خوبونه نه ما او په خوب کې ما ته دا ویل چې دا دې وکړ نو کدا سما سره مرګستيان کو اسلام کومارا لیکن دا چې زما سره دا غواړي چې زه دا ځای وکړم خپل سوی حارث ځان سره کو په دغه دین کې د عبد المطلب د یو حارث نور ځاوي نو هغه ځان سره کو هغه بچیان هغه چې راځي وکړ یو ورځ هغه وکړو نو عبد المطلب ځای کوي او دا حارث وې چې کوم دی د دې ځای نه د ملبا لري کوي لکه څنګه چې حضرت اسماعیل علیه السلام او ابراهیم علیه السلام کعبه جوړونه ابراهیم علیہ السلام د بیت الله تعمیر کو او اسماعیل علیہ السلام د مزدوري اکار خطا به جوړاواله بلان په ورکو کټه به ورکو دمه کار به نو عبد المطلب صحیح کړي او حارث دا غوښنه هغه ملبا لري کوي تر دې پورې چې یو ورځ تیر شو بل ورځ تیر شو په درې مرز باندې دا وخت دا کوي ولیدو او ډېر د خوشالۍ نه یا الله رب العزت شکریا او یا الله پاک حمد او ثنا بیان کړي بیا د خلکو ته پته ولګي چې هغه په دې باندې خو د عبد المطلب نوم شو او زموږ نوم ختم شو اوس بهر سره دا چې عبد المطلب دومره غفار او دا تفضل خلک خدا نه برداشت کوي اکثر بهینو کې دا کچان الله پاک یو کان ای بل سره په رکاوټ چیرې د دې سړي په ذریعہ سره دا کار وکړي کله خلک بیا د تعبیدار شي او دغه مالی مقبري خدا خلک راځو شو کړه یو شیطانت کو کړه بل شیطانت کو زمزم په دې یو کې مکان چا کچا چولا چا وسکو چا وسکو عبد المطلب دې پریشان شو چې خدای وسو کوم نو خو وینو او خو کی ورتا دا دعا هي چې دا دعا دې الله نو چې الله دا او وو صرف اسلام دی پارا حلالو ما دلامن دی پارا حلالو تو دا دعا عبد المطلب دا دعا چې اللہ زمزم دا او اسلام دی پارا حلالو
او د لامبل لپاره نه حلال بیا ځنه په داو باندې بنديږي او نه په دې کې سروبار راځي او نه په دې کې څوک ګندګي اچوي بس هغه به نه وسه سبب راوړي چې بیا چا کوشش کوي چې موږ په دې کې ګندګي واچو په هغه سړي باندې الله پاک مرض لګو پریشانی راځي بیماری بناتا هغه سره په تکلیف کې مبتلا کېدو دا مثال الله پاک دې زمزم دا وګو چې د اسماعیل علیه السلام کی برکت الله پیدا کړې دي جرم ختم کړی عبد المطلب په برکت باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کی نکاح او جمالی پیغمبر اسلام کی برکت الله پاک دې زمزم دا وګو بیا بحال او وسه په له وسن بحال